کتونکو علب خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان دی ولاړ یم د 400 په فاروق اعظم چوک کې او د پښتون سپ سټوډنټان راوتلي دي او غوی انصاف غواړي دغه بې حس حکومت نه دغه بې حس انتظامی نه چې په دې پښتونخوا کې دغه ماشومان سره دغه جنسي تیری کیږي دغه تشدد په کیږي دغه په بې دردۍ سره وجل کیږي پتنګي کې چې کومه ماشومه وجل شوی ده هغه بیا سوځول شوی ده بیا په ښه حالت کې چې کومه ده هغه کور ته لیږل شوی ده او چې کله هغه کور کې کېښودې شوه او چې کومه زنانه به راتله نو ماشومې به دومره بین کو چې منډه به یې وخله نو د ډاکټرانو غفلت د هسپتال د انتظامي غفلت او پکې ډېر زیات غیا دي چې په داسې حالاتو کې یو ماشومه ته کور ته لیږي او هغې له ته پټۍ قدرې نه کوې هغې له ته صفۍ قدرې نه کوې په هغې ته سپری قدرې نه کوې چې څنګه یې د ډیران د خځلې نه روچته کړې وه هماغه شانتې د ډیران د خځلې سره چې کومه ده هغه کور ته ولېږله بیا هم زموږ ځوانان ژوندي دي او زه په دې موقع باندې د پښتون سپ د دغه طالب علمانو ډېره زیاته مننه کومه چې دوی دغه میدان ته راوتلي دي او یقینا د دوی د اواز برنګ روړي خو په پارلمنټ کې ناز دغه نمونو ته زه دا وایم چې کله په خپلو بچو راشي نو بیا به تاسو درد محسوسوئ تاسو لا زموږ د بچو درد نه محسوسوئ هغه کور هغه خلک چې هغه په یو داسې کنډر کې اوسېږي خلک ښه ډېر لاړل دواګانې هم ځي تصویرونه هم ځي څنګه چې دې رو ډېره ښکلې خبرې وکړې خو چا ځان سره یو کیلو غوړي ونړل یو کیلو چینی یې ونړل په هغه ورځ باندې الحمدلله دغه تابوت بندوبست هم ورته موږ کړی دی کفن قدرې درک نه لګي دغه هم ورته موږ کړی دی دا د خدای پاک په موږ باندې مهرباني ده چې دغه ځای ته ځو او نن چې دغه سټوډنټان راوتلي دي نو دا د ځان دپاره راوتلي د خنا دپاره نه د خپلو بچو دپاره راوتلي دي د خپلو خویندو دپاره راوتلي دي ځکه چې په دې پښتونخوا کې په دې پښتنو باندې یو غوبل روان دی او تجربې پې کېږي نو زه به د یو ورور سره خبرې اترې کومه ورور مې خپله پېژنګلو کو څه به وې بسم الله الرحمن الرحیم د پښتون سټوډنټ فیډریشن د روایاتو مطابق د خپلو خبرو آغاز به د پښتو د یو شعر نه وکړم وایي د ظلم تور نظام که د مغل وي او که د بل وي بابا ترې نه باغي و زما هم ترې بغاوت دی څنګه چې تاسو ټولو ملګرو ته پته را چې ابل رسپتنګي کې خینانو مې ماشومه چې زمونږ بچی وه زمونږ د ټولې 400 بچی وه هغې سره جنسي تشدد شوی دی او بیا د هغې نه پس هغه مړه کړې ده او په یو ډیران کې یې غورځولې ده نو په دې هکله خو به زه د حکومتي اهلکارو نه د اعلی چارواکو نه د ضلعي انتظامیې نه د ډي پي او صاحب نه او دا مطالبه وکړم چې 3 ورځو کې د دې ماشومې ته انصاف میلو شي که چېرې دوی ته انصاف میلو نه شو ستاسو د میډیا ملګرو په وساطت زه دوی ته کولاو دا وایم که 3 ورځو کې دوی ته دا انصاف میلو نه شو پښتون سټوډنټ فیډریشن 400 به راوځي ټوله 400 به بلاک کوي او د تعلیمي ادارو طالبندي به کوي بل علب خان بی چې موږ وګورو زموږ میډیا باندې چې وګورو نو هیومن رائټس والے یو غوبل لاغشتره خو چې کله په 400 کې یو ظلم وشي یو ناخوشګواره واقعه راشي نو بیا زموږ د هیومن رائټس والے پته نه لګي دوی صرف د فوټو سیشن ته ناست دي نو مهرباني دی وکړي چې هیومن رائټس والے هم خپل کردار ادا کړي بل د تنګي چې کم دغه ام پی ای یا ام ان ای صاحب دی هغه ته زه دا کولاو وایم چې تاسو ناکامه شوي تاسو خپل عوامو له تحفظ نشئ ورکولی تاسو په خپل عیش او عشرت کې مهرباني وکړئ تاسو خپل عوامو له تحفظ نشئ ورکولی تاسو استفاګانې ورکړئ او د دې سیټونو نه لاړ شئ تاسو د دې سیټونو اهل خلک نه زه په آخره کې د 400 د طالب علمانو شکریا ادا کوم چې راووتل او خپل د خنا ماشومې لپاره انصاف مطالبه وکړه ډېره مهرباني ډېره مننه کتونکو دلته ادارې شته دي نه نومونه یې ورکړي هر سړي په خپل کمره کې دننه ځان له تنظیم جوړ کړی دی او په هغې باندې یو خپل فوټو سیشن روان دی او چې کله داسې دغه راشي نو بیا وزر یې سوځي ځکه چې افسر سره تعلق خرابېږي او افسرانو سره دا خلک تعلق نه خرابوي یا څوک داسې دنده چلی چې هغه په دې باندې هغه دنده بندول غواړي ځان له تحفظ ورکول غواړي بهرحال دې ځوانانو ته هم کاته دي او چې دا ځوانان ژوندي وي نو انشاءالله موږ او تاسو ته به انصاف ملاویږي او موږ د دوی نه تمه کوو خو موږ پارلمنټ کې دا نمونو ته وایو چې دې دپاره نوره قانون سازي په سوونو ماشومانو سره دا جنسي تیری وشولې د دې پوره تحقیقات وشي او زه دې کې دا وایم ضرور دا وایم دا دې ملګرو ته پته نشته پروګرام به نه کتلی خو دوی ته زه دا وایم چې ډاکټرانو په دې کې کم غفلت کړی دی او په کومه ګندګۍ سره لیږلې ده په کومه ګندګۍ سره لیږلې ده صاحبه او هغه بینې ته بیا به خلکو چې کوم دینو منډې وهلې نو نه پټې نه څه بل څه په چې دا ستاسو نوټس شرم
داسې ده علب خان بھائی که موږ وګورو هر سړي چې کوم دی نو دلته ځان له د پیسو مشینان سټارټ کړي دي نو زه خو نور حکومت نه خو زموږ هېڅ توقع نشته چې دوی به څه وکړي خو آخر کار به موږ داسې کوو چې دا سټوډنټان به راوباسو که هغه د 400 هسپتال دی که هغه د تنګي هسپتال دی هلته چې کوم دی بزنس شروع دی ما ته پته ده ما کتلي هر څه خو اخر البرا باندې دا سټوډنټان راوباسي نو بیا به موږ پوره من نه راوځو خو د اوس نه ورته وایو چې دا کم دا تاسو دا ظلم شروع کړی دی مهرباني وکړئ لږ د خپلو بچو دپاره چې څنګه یې داسې زما د پښتون د غریب بچي دپاره هم جوړ شي او دغې د هسپتال انتظامیې ته وایو چې سم شي بیا به موږ راوځو د پښتون فیډریشن د خپل مشرانو په قیادت کې به راوځو بیا به داسې نه وي بیا به موږ په بله جامه کې راوځو بیا به هم تاسو به هسپتال به هم پخپله ټیک کوئ او د حکومت نه موږ هېڅ غوښتنه ترې نه کوو ځکه چې زما په 400 کې شپږ امپیاګان دي تقریبا شپږ امپیاګان دي 2 مینیګان دي یو ما ونه لید ما خو تاسو ته مخکې دې نه مخکې وي چې راغلی داسې لاسې نیولی دی ما ویې که دا چې د اکټینګ ته ناست دی دعا کوي ام پی ای او داسې چې کوم دي مینیګان راغلي د هغوی نه به تمه نه کوو موږ ورته ځکه ووایو چې تاسو ته قاتل دي که نه ډېر ورځې ټیم ورله ورکوو جي علب خان بھائی ډېر ورځې ټیم ورله ورکوو د جمعې د ورځې پورې که دې قاتلان ګرفتار نه شو او ګرفتاري هم ترې نه غواړو ګرفتار شو علب خان بھائی تا ته پته نن ګرفتار شو میاشتې کال پس واپس بیا راوځي بیا بله لوبه وشي موږ ترې نه صرف دا یو غوښتنه کوو غوښتنه چې پانسي دې وله ورکړي یو له دې پانسي ورکړي بیا به څوک دا چیونه نه کوي مهرباني بلکل کتونکو د دې امپیګانو امینګانو نه ګیلې مه کوئ نه ترې ګیلې پکار دي د هغې غټه وجه دا ده چې هغوی د ځان تپوس نشي کولی نه د قام به څه تپوس وکړي یا په دغه سیلاب کې چې دې متاثرینو سره په کم کردار کې دغه کوو هغوی څه وایي موږ په پټه باندې امداد کوو تصویرونه نه وباسو هغوی چې باتروم ته ځي نو هم ځان له ټیک ټاک جوړ کړي او په سیلاب کې ځان له تصویر نه وباسي دغه په خپل ځای خو دا ورته وایو چې په پارلیمنټ کې دا کومه قانون سازي په صوبایي حکومت کې د دې ځای کې زه د دې سټوډنټانو د وړاندې وایم چې زموږ د 400 ډي پي او یو ډېر نر سړی دی یو ډېر تکړه سړی دی خو دغه ځای د خلکو هم ذموارۍ جوړېږي چې قاتل څوک دی خو دا یو واقعه نه شوه دوه واقعه نه شوې د دوی خبره چې سبا به بیا راوتلې وي نو چې صحیح قانون سازي نه وي شوې او زه ججانو صاحبانو ته هم وایم چې په دې شیزو کې کمپرومایز مه کوئ په دې کې پیچې مه څکئ په دې کې ورسره په نرمه خوله خبرې مه کوئ دا قاتلان چې کوم دي دا زموږ د بچو قاتلان دي چې بیا هم په کور راشي نو بیا تاسو په خپله لګیا یې ډېره مننه کومه دا سټوډنټان ویښ دي دوی چې کومه دړاکه ورکړله زر تر زره دي د دې په ضد باندې کارول شي